مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. اول زه ملایم خدای راستی مړه کا یو سړی ما ته وی چې لړم دې چرته لاس کې نیولې ده مال نه وې زه اجازه در کوم او ته لړم لاس کې ونیسې مال خدانو زما په لاس څه چوفو کو چې لړم دا سره وېستو په لاس سره ته خود زر مې لاس ته منډه مې کړه ویل ندی چې دم کړه مې مال خدای او قران ته وګوره زړه مې وځي هغه انسان چې په اجازه دومره عقیده ول رحمان به داسې لاس کې نیولې وګرځول به زه مولا هم زما دا عقیده و دم کړه لاس مې ته منډه کړه ته پوه شو خبره زمونږ عقیده هم دسي یو طالب اخوند پنجو سے رحمت الله علیه دلته یو لوی بزرگ تیر شي پلار روانو طالبان ناس دی وظیفه راغلی دی روټه سپوره الکواله خپای وی جی ترکاری نشتا غراوی دا منګوټه راوړو درې ځله خپل هوی په چوف کړل ځای خوري او چې ګوري منګوټه د غوړو ډک طالبانو په شروع کړ چې خړلې ایو ورته الکلک سبالم پرې دی وی سباله سره پرې دی خو قل هو په چوف کړو دا آسان دم دی غوړی کی سباله چې وظیفه رااله او منګه راوړو چې قل هو په چوف کولا چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري اخون پنجو سے په بیا راغی ورکه بیا چل دی وی هغه پرونه دم چې مونږ هم چوف کو خدا خو نه غوړي کی وی بچي دم مغه ده خو خله د اخون پنجو نه ده عزیزانو دم کې والله داغه دم دی چې پزانی چوف کې سمندر د پاسه روان ماران بدر ته سجدی لګی زمری برازی او استاد قبر چوکاټ بس صفای داغه دم دی او دا کله کی یو پیر ته یو سړی راغی وی صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم پیران خو دیر دی کنه تاسو هم چانه لاسنیوی ماسنیوی کړي خدای ته وګوره پیران کم دي پیران هم لا چرته شته وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں تا ټول ورځ ګنتی والی وی او ټاټکی دی اوچت کړی وی بال بچ دی نهار وی او غ پیسې پیر لراوړې اوله ورکه او دې په جیب کې واچي او بیا وی دعا وکړي چې خدای دې د دین دنیا اخر کې مال ډېر سراوړه بچی التنه دا پیر خو قربان د جناب محمد رسول الله نا په غزوه خندق کې صحابه د لوګي نه په خېټه پوری کہانی تړلیو پیغمبر ته یا رسول الله وګي شو ډېر خېټه پورم کہانی تړلی چملا امرا کړ پنش پیغمبر ولا لمنو چتا کړه خدای بندگانو ما ته وګورئ نو پیغمبر دو کہانی په خېټه پورې تړلیو وستاسو څه خیال دی چې تاسو به وګیئ نو ګینه ما بروټه خړلی په خدای قسم ز تاسو نه لوی نه حرما پیر خود غرشتو مولانا نصیر الدین زما په مخ کې د افریقي یو سیټ ولا 50,000 روپۍ راوېست سیټ ته وای بچی تا زما د کور روټه یو خړه نمک دی او خړو
نو کدا 50,000 روپے والم نو خدای به وای چې روټه دې په خرڅ کړه. زما د مخ کې خبر پیر خود غلجوم یا صاحبو چال چې پجون جناب محمد رسول الله خپل پټکه ور کړو پجون ورپسې لګېدل هم 3 کاله مې زړه پړه کو 14 ورپسې چا پټکه ماته وخا نه پوه ویلکم یو خود نستا خلا ویلی سوره د خلق تباهل وی نو راضی بزما د کور دیوالو نه بس پاینو زما کور نه بد بدعات او اډه جوړش والله چې ډېر می تنگ کو نو د شپې په خوب کې راته او خود ودا پټکې د خيو ګوره خو خدای ته وګوره چې په ویخه می تنگ نه سبا ورپسې بیا لاړم غلجو ته چې و صاحبہ ما خو په خوب کې تقاضا نه وکړي مالې په ویخه وخه بزرگ خدا دا بزرگان دي چې دا پوړي کېم ګرمه جوبه اچولي چې پیر ښکارم بزرگی چا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.